ویلې زمونږ او ستاسو د شوافیو منځ کې لانجه ده موږ وایي جنۍ چې واړه ده هلک وړوکی ده صغیر صغیره باندې ولایت د ولي اجباري ده صغیر تم نکاح کوی شي اگر که خوښه نه صغیرم په نکاح ورکوی شي خو څوک ولی څوک ده دا راته ووایي که نه اصول شاشي نور الانوار حسامي هدایه اقرب الاولیاء صغیر او صغیرې ته څوک دي پلار نیکه دار او مدار د ولایت په دوه خبرو باندې ده دار او مدار د ولایت په څو ده تاسو نکاح هدایه کې مې ویلې حسامي کې قرب قرابت او کمال شفقت قرب قرابت او کمال تاسو وای تجربه مم په دې لږ عمر کې شوي په کور کې ماشوم او ماشومې باندې چې څومره د پلار نیکه نظر وي دومره د مور او د نیام نه ورور خو سوال نه پیدا کیږي شفقت هم د دې او قرابت نو که یو وړوکی هلک ته قبل البلوغ پلار نیکه ښځه کوي کولی شي که یا خوښوي که نه ځکه په خپله عاجزه ده په خپله ګټه تاوان نه پوهېږي دا رشته به ډېره ښایي ځکه یې ورته یا وړه جنۍ ده قبل البلوغ یې ورکوي خو بعد البلوغ علت اجباري ختم شو علت اجباري صغر ختم شو او چې بالغه ښځه یي ځان ته ګاډی اخلي که نه یوه ښځه لګیا ده ما د 45 میلیونه روپۍ ګاډی ځان ته واخلو نو چې 45 میلیونه روپو ګاډی اخلي نو د 45 روپو خاوند ځان ته نشي کولی ټیک ټاکر د 45 روپو وي که نه او تاسو چې نو د 55 ارب ریالو قیمت لري ډالر مه ډالر نوم په موږ باندې لګېږي 55 ارب ریال او ټیک ټاکر 45 کالدار نو چې هغه ځان ته ګاډی یاري خو ځان ته همغه شانتې یو سپک ټیک ټاکر هم پیدا کولی بالغه جنۍ د دا زما ستا حنفي مذهب او شوافی وایي چې علت د ولایت بکر تر څو چې پیغله ده نو دا په خپله نکاح نشي کولی ایما امرأة نکحت نفسها نو دلته تاسو دوه جوابونه کړي یو دا چې دا خبرې واحد د معارض راغلی د کتاب الله سره حتی تنکح زوجا غیره تنکیه د فعل مضارع مخاطب مؤنث صيغه ده او نسبت د نکاح پکې جنۍ ته شوی دا خبر واحد دی هغه مقابل کې متروک دویم د دې روایت عائشه ابي کړه را عائشه ابي چې وا نو چې دا وی ايما امراه نکاح نفسها بغیر زوج فنکاح باطل 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 نو د دې وريره او حفصه نو مینه د عبدالرحمن صاحب لور و عبدالرحمن تل تجارت ته او حفصه وريره دې په نکاح باندې ور کړی نو څنګه ولی عبدالرحمن صاحب تا ورکوله نو تا د اصول حدیث قاعده یې راکړې ده چې کله راوي روایت وکړي بیا د روایت خلاف عمل یا فتوا ورکړي روایت متروک العملي صحیح شوه که نه په دې مسله کې امام بخاري د شوافیو تایید کړی ودخل فيه السيف وكذلك البكر وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال وانكحوا الايام ایام چې د کومې جنۍ خاوند نه نو کاول نه کړی یا کونډه شوی قال يحيى بن سليمان الاخري ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح في الجاهليه كان على 4 حيض دا لږ واوره دا حدیث ډېر اوږد بیا به تاسو پې باندې پوه شئ خو ما ته به ټول په سلو کې 15 د پاسه 100% توجه وکړئ لږه ټول خیالات تصورات سوچونه بار کوي ښه تخلي عن الرذایل وکړئ مولانا صاحب مور بی بی وای چې د اسلام نه مخکې په زمانه د جاهلیت کې به نکاح 4 قسمه وه یو نکاح به دا وه چې اسلام ختمه کړه یوه ښځه به په کور به جانډه لګولې وه او پارټنرشپ غوندې یو به کوزېده او بل به خطه په سوونو کسانو سره به یې عقد کو جما به وکړو روان به نو چې کله به بیا دې حمل واخیسته نو خاوند خو معلوم نه و یو نه نو بیا به قیافه شناس راووخته څوک قیافه شناس خو تاسو پیژنئ که نه چې شکل و صورت نه معلوموي چې د دې ماشوم شکل دې سړي ته تلی نو که قیافه شناس به وویلې چې د دې ماشوم شکل د دې سړي په شان ده نو دې رانډۍ دې مزنې به ماشوم همغه سړي ته ورکړه نورو به دعوه بیا نه شوه کوی خو دا به د سوونو په تعداد کې سړو سره د ښځې جنا کړې وه یو قسم دا و دا شته که ختم شته خو اسلام خو پې پابندي لګولې و چې څوک یې کوي خو هسې هم کوي دویم دا و چې یوې ښځې به 10 سړو سره په یو ځای نکاح
لسو سره او د لسو وړو بور سره جما کول نو چې کله به د حامله شو بچی به پیدا شو ته لکه خو متوجه شې به لاندې زر ته بیا لفظي معنا نشم کوي نو چې کله به حمل وشو بچی به پیدا شو نو د لس وړه به راوغوښت نو چې راو به غوښته چې په د لسو کې به دا رانډۍ دا ښځه خو زینا ده که نه چې د کم سړي نه به مطمئنه وه یا کم سړی به یې خوښ نو ماشوم به یې هغه ته ورکوی دا ستا د نورو نهو بچو نه شو ویل اسلام په دې پابندي لګولی و چې خلک یې کوي به دریم قسم دا و حدیث نکاح الابزا یو سړی به د رنګ نه به بدرنګ و بدن نه به کمزوری و ښځه به بچي راوړه و ډېر ګوډ و مات و بدرنګ و په کلي کې به یو سړی مشهور و حسن کې جمال کې مال کې صحت کې نو ښځې ته به دې سړي ویلې دی کمزوري چې حیض نه پاکه شي غسل وکړه پلنکي سړي ته ورشه یو ورځ دوه درې ورسره تېرې کړه چې هغه تا سره ښه په مړه خېټه جمع و او د هغه نطفه ستا په رحم کې راشي د هغه بچي وګوره سره سپین دي غټ غټ دي صحتمند دي نو چې د هغه نطفه جمع شي ستا په رحم کې نو زمونږ بچي به همدغه شانته غټ او ښایسته او صحتمند راشي دې ښځې به دا کار وکړي لاړه به هغه سړي ته چې ته زما سره دوه درې ورځې دا کار وکړه درې څلور ورځې به هغه سره وه چې ښځه به پوه شوه چې یاره حمل مې واخیسته راباغله بس خاوند به سم ګډېده ورته دې نه مخکې به یې خاوند جما نه کول هغې نه پس به یې کوله به یې زه حمل یې د بل نه اخیستې دې ته به یې نکاح الابزا ویلې اسلام په دې باندې تا قیامت پابندي ولګول درې شو او څلورم دغه نکاح ده چې موږ او تاسو یې کوو چې ښه په عزت باندې جرګه جنۍ کره ولېږو چې هلکه ګلدینه د تا دا لور پیغله شوې ده بختوره بیبي او زما زوی ده او هغه نومیږي شاګلی نو زما د شاګلي زوی ته به په نکاح صحیح شرعي محمدي حنفي باندې رانه کې په 2 تولو سونه او په 1.5 زر کالدارو مهر باندې وایي درکړې مې وه او در مې کړه بختوره بیبي مې شاګلي ته ورکړې وه ور مې نو خو دا نکاح خو جایزه ده که نه وایي دا یو قسم جایزه پاتې شو دا درې علم کې د اضافه وشوه ضرورت خو به زما نور نه یې وړاندې اوس که کم ټکی مغلق پیچیدی هغه ستاسو کار ده چې بیا تپوس وایي فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى رجل وليته او ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح الاخر كان الرجل يقول لامراته اذا طهرت من تمسها ارسلي اذا طهرت چې ته پاکه شې له حیض نه الى فلان تستبدع منه يعتد لها زوجها ولا فاستبزئ من دی هغه نطفه دې په رحم کې جمع کړه ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبدع منه فاذا تبين حملها طبع زوجها اذا حمل چې کله وپوه شو حامله به بیا به خاوندم جمع کوله انما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح چې بچی مې صحتمند راشي ونكاح اخر يجتمع الرهط ما دون العشر فيدخلون على البلد كلهم يصيبها فاذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد ان تضع حملها ارسلت اليه فلم يستطيع رجل منهم ان يمتنع حتى لس واړه به حاضر شو راو به وخته يقول له قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان یا فلان کی دا تاسو لسو ما سره جما کړي و خدا الګ دې ده تسمي من احببته چې کوم به خو خو دې رانډي تامغه ته به ورکه فيلحق به ولدها ولا يستطيع ان يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على الولد لا تمتنع من جاءها وهن البغايا دا رانډي وی عام زناکار جانډي به په کور ټوله زناکار وي كل يسمع على بابين رايات تكون جانډي به په دروازو ولاړ وي چې دا مشهور ده رانډي خانه دخل عليهن فاذا حملت احداهن وضع حملها جمعوا لها ودعوا له قاف قافيه شناس به ورته راوختل الحق ولها بالذي يرون فلتات به بس هغه سره به یو ځای کړ ودعي انه لا يمتنع بذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بحق عدم نكاح الجاهليه كله الا نكاح الناس اليوم دا یو نکاح پاتې شو نور ختم شو وبه قال حدثنا يحيى الى اخره عن عائشه رضي الله عنها وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها ان تكون شريكته في ماله وهو اولى بها فيرغب دا حدیث مکرر ده شه فيأكل لمالها ولا ينكحها غيره كراهية ان يشركه احد في مالها وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الى اخره ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره
أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر بن خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر پرونم تیر د شام في المدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأمر زب مشوره وکم لبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا تزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة وبه قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو إلى آخره عن الحسن فلا تعقلوهن قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل وطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجل لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع دا د معقل خور و چاته چې په نکاح ورکړی و هغه طلاق کړی و بیا ته عدت تیر شو عدت نه پسې بیا اتفاق راغی چې نکاح کو ورور ویل نه درکو خو په عزت مې درکه خو تا زما بې عزتي کړې ده فأنزل الله هذه الآية فلا تعقلوهن مې منې کویل أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه باب إذا كان الولي والخاطب چې کله یو جنۍ یتیمه د چا زیر تربیتی او دی ولی هم ده تربیت هم کوي خو محرم نه ده غیر محرم ده تر زوی ده مثلا او هغه ځان ته خپل په نکاح کوي نو نکاح کې خود دوه خبرې دی ایجاب او قبول ده کنه او ولی څه وایي زوجت لنفسي ما ځان ته په نکاح زما د تر لور ده بل څوک نه و ما کفالت کې و نو اوس پیغله شو ما ځان ته بس دا یو زوجتو که باندې نکاح ایجاب او قبول شو د خځې قبلتو ته ضرورت نشته ده وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه وقال عبد الرحمن بن عوف بحكيم بنت خالد أتجعلين أمرك إلي تر خپل اختیار ما تراکه هغه ویل او وای چې راکې نو ما ځان ته په نکاح کړی قد تزوجتك وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك وليأمر رجلا بعشيرتها وقال سهل قال امرأة النبي صلى الله عليه وسلم هب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله لم تكن لك بها دا خو تقریبا 14 ځل د دا روایت راځي لکس پیټ ول ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن الى اخر الايه قالت هي اليتيمه تكون في حجر الرجل قد شركته بماله فيرغب عنها يتزوج لکوريره به وتر سره به اتر زوی سره به شریکو فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاه الله عن ذلك به قال حدثنا احمد بن مقدام الى اخره دا څومره چې دا دوه درې صفو کې راځي دا مکررات دي حدثنا سعد بن سعد رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءت امراه تعبد نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يرد یو ځلی ورته وکته به سر مبارک کته که جواب ورنکړ زوجنيها يا رسول الله قال قربان کستا سو ضرورت نه مال راکې عندي شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن شق بردتي هذه فيها النصف واخذ النصف قال لا هل معك من القران شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتك بما معك خبره تیره ده کنه تیره ده کړه باب ان كان الرجل ولده صغار لقوله تعالى ولا الى لم يحثنا دا څوک وایي کنه چې وړې جنې نکاح جایز نه نو قران ولی وایي چې والله الا بجائز کما خزه چې بنکاح شو او حیز نه او معشومه و نو دی هغه عدت درې میاشتې قبل البلوغ خو معلومه شو چې نکاح جایز ده کنه وجعل عدتها 3 اشهر قبل البلوغ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف الى اخره عن ابن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين کوژدنه چې وکړه د شپږو کالو او چې کله واده وشو د 9 کالو او 9 کال ورسره ژوند تیر کړی عائشه ابي چې د 13 کالو شو حضور پرده شول اوس ګوره یو سړی خپل لور دی وخت بادشاه ته سردار ته امیر المؤمنین ته نبی ته وس ابو بکر صدیق محبوب ته چې ټول دنیا بادشاهان او مراد د خپل خور نه لوګي شي ورکړه کنه او د شپږ کالو په عمر کې کوژدن او په 9 کالو کې وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم اليه حفصه بانكحته ګوره دویم سو مثال رسول الله د ټولو دنیا د بادشاهانو بادشاہ ده کنه ده وې مانه حفصه وخت ما ورته ورکړل وی قال حدثنا معل بن اسد الى اخره عن من عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنت 6
6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين. او ما ته دا اطلاع میلاو د چې حضور سره په نکاح کې 9 کال تیر کړی دي ځکه 13 کلو عمر کې بیا باب سلطان الولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم. اوس یو جنې د پلار نشته نکاح نشته ترې نشته مامې نشته اولیاء نه لري د وخت بادشاه چې مسلمان د امیر المؤمنین دی ولی ده قاضي ولی ده ځکه حضور وای زوجنا کها بما ما کده دې خځه ولی نه وکنه حضور صحابي ته په نکاح ورکړل. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن سعد بن سعد رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني وهبت بنفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها ان لم تكن لك بها حال قال هل عندك من شيء تصدقها چې په مہر کې ورکیاله شه فقال ان اعطيتها اياه جلست لا اذا لك فانت شيئا فقال ما أجد شيء فقال إنت مثل خاتم من حديد فلقيه فقال أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال زوجناك أيها معك من القرآن. باب لا ينكح الأب وغيره لا ينكح الأب وغيره پلار نیکه ورور تر یو جنۍ باکره پیغله او کونډه په نکاح نشي ورکوي مگر پرازا د کونډې د کار څه دغه به صراحتاً په ژبه وایي چې راضي یم یا نه یم دا رشته مې خوښه ده یا نه ده ځکه د هغې حیا ختمه شوې ده او چې کوم پیغله جنۍ ده هغې ته به پلار او نیکه ووایي چې بچی د ګلدین زوی ده شاګل نومیږي او ګوره په مدرسه کې روسه کال فارغېږي او ښایسته سړی د ظلمۍ د خبرې مړه سړه ساتي په نکاح صحیح شرعي محمدي موافق له مذهب حنفي سره د په نکاح ورکو خوښېږي دی که نه نو دا لورې داسې مخ راتاو کړي په خندا شي مسکی شي سکوت وکړي دا دلیل د رضا ده چې دا شاګولی خوښ ده. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة إلى آخره أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت. وبه قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق إلى آخره عن أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله دوه نکاحګانې رسول الله ماتې کړي یو د پیغلې یو د کونډې چې هغه اولیاء ورکړې و دی ناراضه وی قال رضاها صمتها د هغې راضي کېدل چپ کېدل دي ځکه هغه حیا کوي شرمېږي پیغله نشي ویلی باب اذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود. او چې یو ماشومه جنۍ ده او یتیمه ده او ته په نکاح ورکوې او دا په دې رشته راضي نه ده او په نفع نقصان پوهېږي نکاح یې مردود ده ځکه رسول الله ماته کړې ده. وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخره عن خلصاء بنت خذام الانصاريه رضي الله عنها ان اباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وبه قال حدثنا اسحاق الى اخره ان عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه ان رجلا يدعى خذاما انكح ابنه له نحوه. باب التزويج اليتيمه. شابه مخکې تېر دا مکررات دي بار مې درته ویلی. قال للولي زوجني فلان فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا ولبث ثم قال زوجتك فهو جاء فيه سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. به قال حدثنا أبو اليمان إلى آخره أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتا وإن خفت ألا تفسدوا في اليتامى يا أمتا يا موري هذا د آیات د څه متعلق نازل ده؟ قالت عائشة يا ابن أختي اے خورایا ځکه وروی خوری ده که نه ده في حل وليها فيرغب في جمالها ومالها. بچه کومه یتیمه بچا سره وه که به حسن او جمال او مال و نکاح به یې کوله خو په نیم مهر او که به مال و جمال نه و نو نه به یې خپله په نکاح کوله نه ظلم شروع. الله یاد راولېږه چې کومې سره نکاح کوئ د مال و جمال د وجه نه نو پوره مهر ورکوئ که نه ورکوئ بلې سره او چې کومه تاسو نه په نکاح کوئ بل ته یې ورکوئ. ونهى عن نكاحهن الا ان يفسد لهن في اقبال الصداق وامر بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله يستفتونك من نسائه لا ترغبون. فأنزل الله لهم في هذه الآية أن اليتيم إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحه ونسبها وصداقه وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقصدوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال زوجني خاطب چې څوک نکاح اراده لري د جنۍ ولي ته وایي زوجني فلانه لور دې په نکاح راک
دی ورته وایي زوجتک بکذا ما په 10,00,000 روپۍ یا 10 تولې ما جاز النکاح وان لم یقل للزوج ارضیت ام قبل که زوج ته ووایي چې ته راضي یې قبوله دې کړه که نه خو چې هغه ویلې زه وویشنې خو همدا قبول وکړه نه وبه قال حدثنا ابو النعمان الى خلاف سالم رضي الله عنه ان امراه النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجه فقال رجل يا رسول الله زوجتنيها قال ما عندك قال ما عندي شيء قال اعطيها ولا خاتم من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القران قال كذا وكذا قال فقد بلغتكها بما معك من القران باب لا يرضى ولا خدمه اخيه حتى ينكح ويدع. مولانا صاحب دوه مسلې دي یو سړی مبیا بیا کړی ته پوهېږي چې بایو مشتری تقریبا جوړېدو والا دي هلکه بایو وایي 1,00,000 مشتری وایي 80,000 خبره په 90 باندې جوړېږي بل راشي زه واخلم 1,00,000 دا بیع علی بیع اخي دا منه ده دا ورور مسلمان خفه کول دي او بل ته ضرر او خفګان حرام یا یو الک د چا د خطبه لګره ده ته پوهېږي چې و د مخطوبې او د خاطب خبره تقریبا جوړېدون کې ده 3 تولې سونا جنۍ غواړي والک والا 2 وایي 2.5 باندې فیصله کی او درېم را پیدا شي چې دا خو ولا عالم رزب ورته چې ته فارم جوړ کما هغه وایي زه 15 تولې ورکوم نو د خطبې د پاسه خطبه شوه کنه دا حرامه ده ولې دا د ورور ته تکلیف ضرر خفګان پریشانه کول دا ټولې خبرې ناروا دي البته 2 صورته دي اول صورت دا ده چې خاطب اول سره روغه رانه شي بیا ته خطبه یا خاطب اول خبر شي چې دا خو ثنا ولام دی جنې پسې جرګې لګي وایي زه ستا په حق کې زه دستبردار شم لکه د الیکشن ممبران یو د بل حق دستبردار شي پیسې ته راوړي بیا وایي روا ده وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم الى اخره ان عمر رضي الله عنهما كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب رجل على خدمه اخيه حتى يترك الخاتم قبله ويأذن له الخاتم. وبه قال حدثني يحيى بن بكير الى اخره قال ابو هريره رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ځوان بدګماني ده په خبرو کې د ټول نه غټ دروغ دی ولا تجسسو د چا ښکاره عیبونه ما بیانوي ولا تحسسو او د چا د پټو عیبونو تجسس مکوي ولا تباغضو یو بل سره بغض او حسد مکوي وکون اخوانا او دا خبره خطبه علی خطبه اخی مفزکیږي حسد تباغض ته کنه او تباغض او حسد منهی عنه دي کنه ولا يقوم رجل على خطبه اخي حتى ينكح ويترك باب تفسير ترك الخطبه. دا ترک الخطبه د دې وجه د خطبه علی الخطبه نه کول وجه معلومول پکار دي چې لکه یو خاطب جرګه کړي په مخطوبه نو تیرې پاسه د دې نه کول وجه باید معلومه شي دلته وجه ذکر دا وایي. وبه قال حدثنا ابو اليمن الى اخره ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصه وسلګ ماته وره مخکې دا روایت څو شپه گذرې تیر چې حضرت عثمان ته کېناست عمر چې زما لور د حفصه کونډه شوې ده تیر د کتې په نکاح کې زه مشوره کوم بیا ورته ویل یاره زما ضرورت اوس نشته غوسه شو بیا ابوبکر ته ویل هغه غلی شو اوس خطبه وکړه نه د خپل پلار یاده بیا چې کله حضور پاک د دې مخکې ویلو چې د حفصه عدت پوره شي زه ورسره نکاح کوم دا خبره عثمان صاحب ته هم پته وه ابوبکر صاحب ته بیا چې کله رسول الله مبارک ته د ګیله وکړه عمر وی چې عثمان او ابوبکر ته وګوره کنه ما ورته خپل لور یاد کړو دی ما ته جواب را یو جواب رانه کو بل ول زما ضرورت محبوب ورته چې تا ته دی الله دی عثمان او ابوبکر نه خيسته او خخون زوم نصیب هغه چې حضور جرګه ولې کړو حفصه نکاح وشوه نو عثمان او ابوبکر عمر ته ورغلو وزر ته وي ته خو موږ نه خفه می غوسه ویاو ما درته خپل لور پیشکش کو تاسو قبول وی قسم په خدای چې حضور پاک زمون مخکې یاده کړې و چې د حفصه عدت پوره شي نو کوم کوله دا به د خطبه د پاسه او هغه وخت موږ ته دا خبره ولې ونه کړه دا پټ راز موږ د رسول الله رازم نشو ښکارا کوي نو وجه معلومه شو کنه حين تأيمت حفصة قال عمر لقد وكر ومن الشيطان تحتك حفصة بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني ابو بكر فقال انه لم يمنعني ان ارجع اليك بما عرفت الا اني قد علمت ما تفتى وعلمت ان رسول الله قد ذكر حضور دې تذکرہ کړو فلم اقل لأشير سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها تبعه باب الخطبة.
خطبه چې د مولانا صاحب د په نکاح کې فرض واجب مؤکد سنت نه ده صحیح شوی جی نو چې ارک ګور ابو بکر خو د خطبه علی الخطبه نه کول وجه بیان کړ کنه نو خطبه د نکاح نه مخکې په کار ده که وروسته په کار ده که مخکې وای هم جایز که بعد د ایجاب و قبول نه وای هم اصحاب ظواهر دا شرط لپاره د صحت د نکاح وای نکاح بالی صحیح کېږي چې خطبه پکې او څلور امامان وای چې دا مستحب یا سنت ده یا مستحب یا او شرط لپاره د صحت د نکاح نه ده اوس د دې ویل خو جایز قبل الاجاب والقبول او بعد دواړه دي لیکن الفقه الاسلامي وادلته وای چې بهتره دا چې د ایجاب او قبول نه مخکې ویل اول خطبه ویلې شي بیا ایجاب او قبول وشي او بیا دعا وشي صحیح شو وای به قال حدثنا قبيصة إلى أخي عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان للمسجد فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا باب ضرب الطف في النكاح والوليمة وای که وړې وړې ماشومانانې نابالغه جنکۍ تمبل وهي چمبه ورته څوک وایي تمبل ورته وایي دایره ورته وایي خو شرط بدای چې ګونګروګان پکې نه یا شرنګېږي نه هغه به پکې نه او که چېرته غټې میخې او کټۍ وي او هغې سندرې او چمبې او دوپړې او باجې او ډول او سورنا حرام دي حرام دي حرام اوس خلک په دې استدلال کوي چې ولې نبی علیه السلام ناستو ماشومانې جنکۍ وې عایشې سره تمبلې وهو ګډېدې او سندرې ویلې نو ودې خدای سپېرو اول خو دا پته لګول پکار دی پیر صاحب ته واوره ته ګوره بیانونه وکړې که نه ته مشهور یې احسان الله هم خلک بیانو ته بیایي ځان به په دې باندې پوه کې احسان الله دا خبره باندې لږ تردید کوه خیر ده که شکرانې کمیږي سر دی وخوري بلا پسې خو حق رسول غواړي دا چې عایشې ابۍ سره ناستې وې حضور مبارک داسې دا سر پټ کړی او مبارک او مخ او هغې تمبل وهو سندرې ویلې د هغې سندرې څه وې آتیناکم فحیانا وحیاکم د واده ورځ ده موږ تاسو کره راولو موږ تاسو کره راولو الله دې موږ ژوندي لري الله دې تاسو ژوندي لري او بیا به یې ویلې لولا العجوة السوداء ما كنا بواديكم کنن تاسو کر عجوه کجوري په ولیمه کې نه تقسیمېدل لکه موږ وایو چې وریجې دي خو بس بوټۍ بوټۍ غوښې دي نو که دا شی نه وای موږ به نه و راغلي لولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراکم او که سره غنم نه وای نو ستاسو پیغلې به نه غټېدې دې کې قباحت شته یوه جمله پکې قبیحه شته او هغه جنکۍ چې وې نابالغه وې تمبل ګونګروګان پکې نه و ګډه داسې نه وه نن چې ګډېږي هر اندام جدا جدا خوځوي د هغې به په یوه پښه تاوېدې داسې په یوه پښه به تاوېدې غورځېدې به داسې او اوس خو د ګډه باقاعده ټریننګ ده د هر اندام خپل حرکت او خوځول دي او اوس خو پیر صاحب څه وایي شین اسمان زرې زرې او وړه ماشومه یې 10 کلنه 15 کلنه کټۍ تازه پې باندې قرباني کېږي او کله وایي پتاسه یم پتاسه خدای دې د اسمان نه د باندې ډرون حمله وکړي پتاسه باندې کله وایي دماکه یم دماکه پتا دماکه دې خدای دماکې وکړي دغلته 400 طرف ته چېرته دوه ځوانان دي غریبانان پټو ته تللي دي خو بېعقلتوب ده نو ایا وی زه لږ اودسماتي ته ځمه دا بل پسې ټلیفون میلاو کړو ویې لږه ښې دماکې و مانا ښه ډېټې ځان واچوه کوم طرف ته دی خو هغه نو دا موبایل چېرته د پولیسو روان ده او دا اواز یې رانیولی وایي خدایه خیر چېرته دماکې دي چې موبایل باندې ورغلي دي دواړه یې په اودسماتي راټینګ کړي دومره غربولي دي دومره وایي ښه وایي چېرته هم دماکې کولې نو هغه غریب صاحب د دماکې په ټکي باندې د بوس خیط دی جوړ او ډمه رانډۍ کټۍ په سټیج باندې ګډېږي او دماکه او دنیا ورته ناسته ده څوک هم ورته لاس پلیس نه اچوي چې ولې ته دماکو نه خو ملک تباه و برباد اوس دایره نه وهي ورسره ډول و سورني لګېږي او دا غټ ډیکونه لګېږي وړې ماشومانې نه دي غټې کټۍ دي سندرې اتیناکم نه دي شین اسمان زرې او سرې شونډې او تور زلپان او نرۍ شونډې دا دي
حرام دي حرام دي حرام او کله ماشومان تنبل دي جایز دي جایز دي جایز دي او شرط بدای چې تنبل کې بګوګان نه او چې نه کوي بنا بالغ یا وبه قال حدثنا مسدد الى اخره قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشك مجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدخل وانظرنا من قتل من ابائي وبدر اذ قالت احداهن فينا النبي يعلم ما في غد فقال وای مونږ ته خدای داسې نبی را کړی چې د غیب علم حضور مخلص کا مبارک وای دا جمله مو وای نوري وای هغه د جنگ نو اشپکشل کال چې د اوس او حضرت شو نو دی هغه تذکره پکې کوله بوعاس مشهور جنگ تیر شو ورکه زنانه او ته صدقات باب المهر کې هدايه کې تاسو ویلي د مهر لس نمونه دي یو نوم صدقه ده بل نه حلال د زړه په مینه باندې پورا مهر ورکه مولانا صاحب احناف او مالکیان وایي چې اقل د مهر معلوم د لس درهم او زیات چې څومره وي د وس مطابق صحیح ده او دوا امامین صغیرین وایي احمد او شافعي صاحب چې نه اقل مقدار معلوم ده او نه اکثر مقدار معلوم ده وای که 2 روپۍ باندې راضي شو که 2 کروڑه راضي وای ځکه دا د عقد بیع په شان ده بایو مشتری به څومره نو موږ وای اقل لا مهر اقل من شواته تو مهداونه قنطار هغه ډیر او دی وای چې نه کم مقدار معلوم ده او نه ډیر معلوم ده وقوله جل ذكره او تفرد لهن وقال سالم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد وبه قال حدثنا سليمان وحبيب يا اخي عن رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف تزوج امراه من عوض النوادي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال اني تزوجت امراه على عوض النوادي وعن قتادة عن انس رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف تزوج امراه على عوض النوادي من ذهب. بس جزاك شابه كيس أخوذه